د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ. ګرانو زده کوونکو، زه یو ځل بیا هجرت الله عمري خوشحاله یم چې د تاسو سره د 10م ټولګي د فزیک د مضمون په تدریس کې همکار یم. دوستانو، لوست یو 13 دا لومړۍ جلسه ده. د کتاب 100 صفحې نه تر 106 صفحې پورې موږ او تاسې په عدسیه کې په مهمو شعاګانو او د تصویر په څرنګوالي باندې بحث کوو. د موږ او د تاسې د درس اهداف په عدسیو کې د تصویر څرنګوالی او همدارنګه په عدسیو کې مهمې شعاګانې، البته په کومه عدسیه کې؟ په محدبه عدسیه کې چې د محدب الطرفین عدسي اختصاري شکل و. راځو دوستانو، موږ او تاسې په محدبه عدسیه کې 4 مهمې شعاګانې لرو. 4 مهمې شعاګانې لرو. څو مهمې شعاګانې؟ 4 مهمې شعاګانې لرو. البته د دغو 4 مهمې شعاګانو نه بیا موږ او تاسې یوازې 2 شعاګانې د تصویر د رسم دپاره کافي دي. کم تر کمه باید د تصویر د رسم دپاره بیا 2 شعاګانې موجودې واوسېږي تر څو موږ او تاسې تصویر رسم کړی شو. اوس راځو د 4 شعاګانې په ترتیب سره موږ او تاسې وایو چې کومې دي. دوستانو متوجه اوسئ، که چېرته یوه محدبه عدسیه موجوده واوسېږي، محدبه عدسیه موجوده واوسېږي، دا د محراق ټکی شو، سمه ده، دا اصلي محور شو، اصلي محور شو، محدبه عدسیه ده. هر هغه شعاع چې د محراق نه تیره شي د اصلي محور په موازاتو باندې وځي. که چېرته په یوه عدسیه کې یوه نوري شعاع د محراق د نقطې نه تیره شوله، د اصلي محور سره موازي بیرته وځي. ګورئ دوستانو، دا اصلي محور شو، دا منعکسه شوله، منعکسه شعاع، دا دواړه یو د بل سره موازي شولې. دویمه، دا خو اولینۍ شعاع وه. دویمه شعاع بیا د دې برعکس ده. متوجه اوسئ دوستانو، که چېرته یوه عدسیه محدبه ایښودل شوې وي او یوه شعاع راشي، یوه شعاع راشي په دې ترتیب سره چې د اصلي محور سره موازي واوسېږي، حتما باید دا د کمې نقطې نه تیره شي؟ د اف د نقطې یا د محراق د نقطې څخه تیره شي. دا شوله د موږ او د تاسې دویمه نوري وړانګه. درېیمه نوري وړانګه، هغه بیا هم که چېرته موږ او تاسې یوه محدبه عدسیه ولرو، محدبه عدسیه لرو، دا شو نوري مرکز. دوستانو، هر هغه وړانګه چې د نوري مرکز نه تیره شي کږیږي نه، یعنی انحراف نه کوي. مطلب دا چې د نوري مرکز نه چې هره نوري وړانګه تیره شي د کږېدو پرته د عدسیې څخه وځي، دا ده نوري مرکز. نو په پایله کې هر هغه وړانګه چې د نوري مرکز نه تیره شي د انحراف پرته وځي، هغه شعاع چې د اصلي محور په موازاتو باندې په عدسیه باندې ولګېږي د محراق نه تیریږي. او په همدې ترتیب سره دوستانو هر هغه شعاع چې د محراق د ټکي نه تیره شي د اصلي محور په موازات باندې وځي. یوه بله شعاع هم شته، هغه دا شی ده دوستانو، متوجه اوسئ، بیا هم یوه محدب الطرفین عدسیه موجوده ده، اصلي محور هم رسم شوی ده. اوس دا اف شو، دا اف زبر شو، دا سی او دا چی شی شو؟ سی زبر، سی زبر د انحنا شعاع، د انحنا مرکز. اوس که چېرته یوه شعاع د انحنا د مرکز څخه تیره شي، د کم مرکز څخه؟ د انحنا د مرکز څخه تیره شي او په عدسیه باندې ولګېږي، په پایله کې بیرته داسې کږېږي چې د انحنا د دویم مرکز نه تیریږي. موږ او تاسې ویلي ول دوستانو چې د اصلي محور پر مخ باندې 2 ټکي شته دي چې د انحنا د مرکزو په نوم باندې یادېږي. یوه محدبه عدسیه موږ او تاسې یاده کړه چې 2 دانې څه شی لري؟ د انحنا مرکزونه لري. شاباس. اوس هر هغه وړانګه چې د انحنا د یو مرکز نه تیره شوه په عدسیه ولګېده، د عدسیې نه بیرته په دې ترتیب سره انعکاس کوي، په دې ډول ترې نه تیریږي چې د
بل انحنا مرکز څخه تیریږي. دا هغه څلور مهمې وړانګې وې چې موږ او تاسې په مهذب عدسو کې د دې یادونه کولی شو او د دې نه اوس موږ او تاسې هغه دوه وړانګې چې د تصویر دپاره کافي دي هغه مطالعه کوو. ښه دوستانو، خدای دې وکړي چې دا څلور وړانګو او د دو په تیریدو او واردېدو باندې پوه شوي یاستئ. اوس راځو په مهذبه عدسیه کې د تصویر جوړېدلو دپاره. متوجه اوسئ دوستانو، اول حالت چې موږ او تاسې پې باندې بحث کوو. اول حالت که چیرې اصلي محور رسم کړو، مهذبه عدسیه موجوده واوسیږي، مهذبه عدسیه موجوده واوسیږي، سمه ده. دا فرض که اف شو، محراق شو، دا شو سی. که چیرته شعاګانې د لایتناهي نه راشي، یعنی جسم په لایتناهي کې وي او نوري وړانګې ترېنه عدسیې ته راورسیږي، په پایله کې ګورئ که چیرته دا شعاګانې موازي راشي، ټولې باید د محراق نه تیرې شي. کوم ځینه د محراق نه باید تیرې شي، طبیعي خبره ده. وخت چې محراق نه تیریږي نو اف زبر او سی زبر. که چیرته جسم په لایتناهي کې شعاګانې د اصلي محور په موازات راځي، په عدسیه باندې لګیږي، د جسم تصویر نقطوي ده، د جسم تصویر نقطوي شکل باندې جوړیږي. حقیقي ده دوستانو، دا خبره باید د تاسو په یاد وي، حقیقي ده. ځکه د شعاګانو د مستقیم انعکاس د یو ځای کېدو څخه لاسته راغلی ده، نقطوي ده او حقیقي ده. دوم دوستانو متوجه اوسئ، که چیرې اصلي محور رسم کو عدسیه، اوس که چیرته جسم نسبتا نږدې وي، جسم نسبتا نږدې واوسیږي، یعنی د انحنا د شعاع څخه خارج وي خو په لایتناهي کې نه وي، لکه مخکې چې موږ او تاسې اول حالت کې مطالعه کړو. ګورئ دوستانو، دوه شعاګانې ضروري دي. اول په موازات باندې د اصلي محور رسمو، نو دا باید د کوم ځای نه تېره شي؟ د محراق نه باید تېره شي. وخت چې دا د محراق نه تېره شوه، یوې بلې شعاع ته هم موږ او تاسې ضرورت لرو چې هغه شعاع ده چې د نوري مرکز څخه تېرېږي. نو ګورئ دوستانو، کله چې جسم د انحنا د مرکز څخه په خارجي ساحه کې واقع واوسیږي، نو تصویر به د محراق او د انحنا د شعاع ترمنځ جوړ شي، د محراق او د انحنا د شعاع ترمنځ جوړ شي. او همدارنګه د دې تصویر خاصیت څه شی ده؟ معکوس ده دوستانو، معکوس ده. دویمه خبره دا شده چې حقیقي ده، ځکه د شعاګانو د انعکاس څخه په مستقیم یعنی ډول لاسته راغلی، کوچنی ده د اصل جسم څخه، د اصل جسم څخه چی شی ده؟ کوچنی ده. دا خصوصیات شول. او که څوک درنه پوښتنه وکړي چې چیرته واقع ده، ورته د اف زبر او د سی زبر ترمنځ واقع ده، کوچنی ده، واقع ده، معکوس ده، حقیقي ده. دا هغه دوه حالت ول. درې حالت نور هم موجود دي چې په ترتیب سره یې وایو. دریم حالت دوستانو، دریم حالت ته متوجه اوسئ. که چیرته اصلي محور رسم کو، عدسیه موجوده واوسیږي، دا اف شو، دا سی. ګوره مخکې د سی نه خارج و، دا ځلي د سی په موقعیت کې قرار ورکړه. جسم ته چیرته قرار ورکړه؟ د سی په موقعیت کې قرار ورکړه. د سی په موقعیت کې ګورئ اف زبر او سی زبر. ګورئ دوستانو، اوله شعاع وارده شوله د اصلي محور په موازات، د اف نه تیره شوله، سمه. دویمه شعاع د نوري مرکز نه تیره که. ګورئ دوستانو، متوجه اوسئ.
په دې حالت کې به جسم تصویر د جسم تصویر حقیقي هم وي مشکل نشته حقیقي ده معکوس ده یعنی سر چپه ده ګوره دلته سر پاس راغلی دلته سر لاندې نو حقیقي معکوس حقیقي معکوس موقعیت یې چیرته ده په سیزابر کې ده موقعیت یې په سیزابر کې ده اوس د جسم سره برابر ده یعنی که جسم 3 سانتی متره وي دا به هم 3 سانتی متره وي که جسم 10 سانتی متره وي دا به هم 10 سانتی متره یعنی د جسم او د تصویر اوږدوالی یو د بل سره برابر دي اوس راځو په څلورم حالت باندې غږیږو چې څلورم حالت یې کوم ده د څلورم حالت په هکله باندې دوستانو متوجه اوسئ هغه څلورم حالت دا سی دا اف که چیرته دوستانو متوجه اوسئ که چیرته جسم اوس چیرته واقع اوسیږي د انحنا د مرکز او د محراق ترمنځ واقع وي اوله وړانګه د محراق څخه تیریږي دویمه وړانګه متوجه اوسئ دوستانو ګورئ نو په دې صورت کې به که چیرته جسم د انحنا د مرکز او د محراق ترمنځ واقع وي په دې صورت کې به تصویر جوړ شوی تصویر د سی یا د انحنا د مرکز څخه خارج وي د اصل جسم نه به لوی وي د اصل جسم نه به لوی وي حقیقي به وي معکوس به وي موقعیت به یې د اف زبر او سی زبر ترمنځ اوسیږي راځو پنځم حالت ته چې پنځم حالت کې څه ډول کار کیږي پنځم حالت دوستانو په محراق کې یو شي ایښودل دي متوجه اوسئ که چیرته محدبه عدسیه ولرو سی اف سی اف او سی دا ځلې په محراق کې ږدو یو وړانګه پې وارد شوله حرکت یې وکړه دویمه وړانګه دوستانو متوجه اوسئ ګورئ دواړه وړانګې یو د بل سره په موازي ترتیب سره برابریږي نو تصویر هم په لایتناهي کې تشکیلیږي تصویر چیرته تشکیلیږي لایتناهي کې یعنی په حقیقت کې تصویر نه تشکیلیږي که یو شی راواخلو یا یو جسم راواخلو د عدسیې په محراق کې یې کیږدو په دې صورت کې تصویر نه تشکیلیږي دوستانو د کورنۍ دندې په توګه باندې آخري حالت یې تاسو په خپله رسم کړئ او هڅه وکړئ چې خصوصیات د هغه تصویر تشریح کړئ تر بل درسه د خدای په امان ښه وخت ښې شېبې ښې چارې